أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا اے خلقو اے انسانانو ویری گئی تاسو ربکم الذی درب خپل هاغنا خلقکم چی پیدا کری ای تاسو من نفس واحدت دیو نفسنا وخلق منها او پیدا کری دا دغی نفسنا زوجها ببنددو وبث منهما رجالا كثيرا ونساء او خوار کری دی د دوارنا ډیر شی سړی او زنانا واتقوا الله الذي ويرغي تاسو د الله نا الذي دا الله غزاد دے تساءلون به چې تاسو سوالونه کوي د یو بلنا به پنوم د دغی الله یا معنا داسي تساءلون به چې تاسو سوالونه کوي د دغی الله نا والارحام او ویرغی تاسو د پریکولو د رشتونا د قطع رحمینا ان الله كان عليكم رقيبا بشک دے اللہ تعالی پتا سو باندې نگران نگہبان وآتوا اليتامى اموالهم اور کوي تاسو یتیمانانو تمالون د دوی ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب او مبدلوي تاسو اغه خبيث مال لرا ردی مال لرا پاک سرا یعنی خپل ردی مال یتیم ته کېګ دی او دا طیب او خپل مال ځان لواخلی نو داسې هم مکوا ولا تأكلوا اموالهم او مخری تاسو مالونه د یتیمانانو الى اموالکم د خپل مالونو سرا انه كان حوبا كبيرا بشکا دا خوراک د یتیم د مال دے دا گناہ غٹ لوئی وَإِنْ خِفْتُمْ او گجرت یری گئی تاسو اللہ تقسطو فی الیتاما چی تاسو با انصاف و نکڑلے شئی پا بارد یتیمانانو کی فانکحو نو بس نکاحو نکوئی تاسو ما دہاغی سرا طواب لکم چی خوخ لگی تاسو تا چی شرعن حلال او جائزی دیستاسو دبارا من النساء د بیبیانونا د زنانونا مثنا و ثلاث و رباع دو دری او سلور فَإِنْ خِفْتُمْ پس کچرد یری گئی تاسو اللہ تعدلو چی انصاب بونکی تاسو دا عدل مظاہر بونکی تاسو پا مینز دا دی دیرو بیبیانو کی فواحدتن نو پس بیا اختیار کئی یوی بیبی لرا یو نکا بیاوکا او ما ملکت ایمانکم یا واخلی تاسو هاغا چی مالکانی دی خلاسو نستاسو ذالک دا یعنی دا یو بی بی سر نکاح کول ادنا اللہ تعولو دا دیر قریب دا چی تاسو هاغا دا ظلم نبچ شئی دا زیادی نبچ شئی وآتوا النساء صدقاتهن اور کوي تاسو بیبیانو لرا مہرون دهغي نحلتن په خوشالۍ سرا فإن طبن لكم پس کچردا ماب کی هغي تاسو تا عن شيء منه صحیصد دی مہرنا نفسا پخپل مرزي فکلوه هنیئا مریئا نو پس خری بیا دغی لرا هنیئا بغیر دس گناہنا مریئا او بغیر دس حغ ضررنا ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي
او مور کوي تاسو کم عقل تا مالونه د هغي التي هاغ مالنا جعل الله لكم قياما چې ګرځولې د الله تعالی ستاسو د پاره ذمہواری د هغه یا ګرځولې دی الله تعالی ستاسو د پاره د مالونه سامان د ژوند سامان د گزاران ورزقوهم فيها او خوراک ورکوي رزق ورکوي تاسو دوی تا فيها په دغه مالونو د دوی کې وکسوهم او جامه ورکوي تاسو دوی تا وقولوا لهم او وینا کوي تاسو دوی تا وای دوی تا قولا معروفا وینا خیستا نرمه وابتلوا اليتامى او امتحان اخلی د یتیمانانو حتی اذا بلغوا النکاح ان تر دې چې دوی ورسیږي هغه حد د نکاح تا مرتبه د نکاح تا یعنی بالغ شي فإن آنستم منهم رشدا پس که جرد تاسو محسوس کئی د دیغی یتیمانانو نا رشدا عقل مندی لرا اخیارتیا لرا فادفعوا الیہم اموالهم نو پس بیا ورکی دوی تمالون د دوی ولا تأکلوها اسرافا او مخوری تاسو مالون د دوی اسرافا پفضل خرچی سرا وبدارا او پتادی سرا پجلتی سرا یا بیدریغا ایکبرو چی لوی بشی دوی ومن کان غنیا او هر هغه څوک چې وي مالدارا فلیستعفف پس دې ځان وساتي د یتیم د مالنا ومن کان فقیرا او هغه څوک چې وي غریب فقیر فلیأکل بالمعروف پس دې خوراک کوي په ښکلي طریقې سره د هغې بقدر د حاجت فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ پس هر کله چې ورکوي تاسو دوی ته مالونه د دوی فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ نو پس گواهان نسئ گواهان قائموي په دوی باندې وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا او کافی دے اللہ تعالی حساب کونکے حساب اغسطنکے للرجال نصیب مما ترک الوالدان دا د سړو د پاره نصیب مقرر حساب مما په هغه مالونو کې ترک الوالدان چې پرې خودلی وي هغه والدین د مور یا پلار والاقربون یا پرې خودلی وي نور رشتہ دارانو او دی وارث ګرځیدلی شي وللنساء نصیب مما ترک الوالدان او د ښځو د پاره دا مقرر حساب مما په هغې مالونو کې ترک الوالدان چې پریږدي مور او پلار والاقربون او نور رشتہ داران مما قل منه او کثر کلګوي دا حصہ د مالنا او کډیروي نصیبا مفروضا دا حصہ مقرر کړل شوی وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى او هر کله چې حاضر شي تقسیم د میراث تا تقسیم د ترکې تا اولو القربا خاوندان د رشتہ دارای والیتاما او یتیمانان والمساکین او مسکینان فرزقوهم منه نپس ورکوی دوی ته دغه مالنا سه وقولوا لهم او وای دوی ته قولا معروفا ویناخ کل مناسب خبره وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم او وديريږي هغه کسان لو تركوا من خلفهم کچرته دوی پریږدي ورستو د خپلو ځانونو نه ذریة ضعافا اولاد ضعیفه ماشومان یا معذوره
خافو علیہم ندوی یریگی د هغی په حق لا فلیتقوا اللہ نپس ود یریگی دوی د اللہ نا ولیقولوا اوید دوی قولا سدیدا خبر محکمہ خبر صحیح درستا ان الذين ياكلون اموال اليتامى بشک هغ کسان چې خوري هغي مالونه د یتیمانانو ظلمن پزیاتی په ظلم سرا بغیر د حقنا انما یاکلون فی بطونهم بشک دوی خوروی په خېټو خپلو یا غرزوی خېټو خپلو تا نارن اور لرا وسیسلون سعیرا او زرد چې دوی به وغرزولې شي زرد چې دوی به داخل شي سعیرن اغه شغل زن ورتا اغه لمبو والا ورتا